هر یو سړی ملا او غیر ملا ټول په دې کې مبتلا دي، پرهیزګاره خلک په دې ګناه کې مبتلا دي، خبر نه دي. نو دا مسله خلکو ته ورسوئ چې چا مشومان دي نابالغه دي هغې ته چې چا تحفې ورکړي یا مور و پلار څه ورکړ، کپړې ورکړلې، سپلای ورکړې یا پیسې ورکړې، جیب خرچه یې ورکړ، صحیح دی که نه؟ هغه پې مالک وګرځېدل. نو اوس یې نه مور و پلار ته اختیار شته او نه بل نه بالغه وروڼه چې وي هغه چې دی مشوم د دوکان نه سره راوړي که نه په خپلو پیسو باندې. نو بالغه مشومانو له بالغه اولاد ته جایز نه دي، نه مور و پلار له جایز دي چې دنه دغه شی وخوري، نیم ورسره وخوري. او بل دا چې هغه نه سپلای پکې برابر نه وي، تا ورکړې خو پکې برابر نه ته بل چاته ورکړې، دا نشه کولی، کپړې د هغه وله بل چاته نشه ورکولی. طریقه یې درته ښایم، طریقه یې څه دی چې د دې ګناه نه ځان بچ. کني ګناهګار یې د بار خلک چې د مور پلای چې ما ورکړی دی نو چې ما ورکړی دی زه بل چاته کلونی وي یا تخایف وي یا د خوراک ټیک دی ورکې نشي، خو لیکن چې ودې لګولې دا جایز نه دی. دا مسله ډېره نازکه ده. طریقه یې دا ده چې خپلو وړو ماشومانو له کپړې ورکړئ یا ورته خوراک ته پیسې ورکړئ، نو مستقلي ملک مه ګرځوه. نیت اراده دا کوه چې کله تا دغه ستا ضرورت نه وځي نو زه بل چاته ورکوم، ملک پې زه په خپله باندې ملک یې هغه مه ګرځوه ښه. او دارنګه چې پیسې ورکوي او خوښه دې دا وي چې غټ ماشومان دې ورسره خوري نو بیا یې مالک مه ګرځوه، ووایه چې دا زه یې مالک یم، ماشوم ولېږه چې دا څیز راوړه، بیا په شریکه باندې ټول ماشومان غټ و لوی دی وخوري، مور و پلار یې ورسره خوړلی شي. په دې کې ډېر احتیاط کوئ. په سکولونو کې د وړو ماشومانو نه جرمانې والي سکولونو کې حتی مدرسین حضرات وړو ماشومانو له جیب خرچه ورکړي مور و پلار، دوی ته بطور جرمانه ته والي نو خړپ یې کړي. نو دا څنګه خړپ کوي؟ نه استاد ته جایز دي نه مولا ته جایز دي چې د ماشومانو جیب خرچې راوالي. هغه ماشوم چې څه شی راوړي که نه خوراک سیزه هغه ورسره استادان خوري، دا ماسټر یې ورسره زیات دا نازکې مسلې دي. په دې باندې ماسټران او مدرسین پوه ماشومانو نه جرمانې مه اخلئ او هغه نه خوراک مه کوئ. هغه چې څه ځان ته والي نه دې وروڼه ورسره خوري نه دې مور و پلار خوري ورسره. د هغه استعمال سیزونه هم بل چاته نشي ورکولی. اله چې ته مالک وګرځې چې مالک ته نه وي ګرځولی نو ته په هغې کې تصرف کولی شي. صحیح شو که نه؟ مسله حل شو.